دا راته ووایي چې سیلابونه تاسو وکتل په بونیر کې پنجاب اوس هم د تباهۍ سره مخ دی. عوامي نیشنل پارټي د کالاباغ ډیم مخالفت ولې کوي؟ او د کالاباغ ډیم چې کوم دی نو د دې پښتونخوا دپاره د دې وطن دپاره دا طبعي ده. مونږ په هېڅ قیمت دا نه منو. زه باچا خان سره کالاباغ ته باچا خان چې تلو زه سره بوتلی ما د هغې ګاډي ډرایوینګ کوه او باچا خان بذات خود د کالاباغ ډیم کتلی دی. مانو چې که ته کالاباغ جوړی ما ډوبې زه به ما هغه لار خپلوم چې په دې کالاباغ تاسو ډوب کوم. تاسو بار بار ذکر کوئ چې علي امین ګنډاپور د اسټیبلیشمنټ سړی دی یا پپټ دی، نو د دې خو بیا مطلب دا دی چې لکه دا ډیم اسټیبلیشمنټ جوړوي. فرض کا که اسټیبلیشمنټ نم جوړوي پولیټیکل اسټیبلیشمنټ یا سیاسي حکومت جوړوي، نو بیا به د عوامي نیشنل پارټۍ سره څه لایحه عمل وي چې هغوی د دې روکتام وکړي؟ داسې ډېر اسټیبلیشمنټونه چې زما د سر او د قوم خبره راشي بیا پکې د چا چلیږي نه. مې صاحب ستاسو اشاره احتجاج طرف ته ده د عوامو نه، خو دلته کې صرف دوه پارټیانې دي په کې پي کې چې هغوی د دې مخالفت کوي. قومي وطن پارټي ده، هغه هم چونکې محدوده شوې ده اوس ډېر حده پورې. عوامي نیشنل پارټي ده، نور جمعیت علما اسلام په دې باندې خاموش دی. تاسو د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړه خو هغوی هم دا ډیم سپورټ کوي. بیا به څنګه ګڼئ چې تاسو سره خوا هومره عوامي طاقت نشته؟ د ولی خان په وخت کې پارټي ډېره مضبوطه وه، بیا تاسو راسپندیار خان خبره وکړه هغه وخت کې خو ستاسو حکومت د 18 نه د 8 نه د 13 پورې. خو دا هغې نه پس هم سلسله روانه ده، بیا حکومت نشته. د 2000 مطلب چې د دغه نه 13 نه پس حکومت نشته. خو دا خو د اسټیبلیش 13 نه بعد فرست ټایم د کالاباغ ډیم خبره وشوه. نه داسې فرست نه دی، دا ستا یاداشت کا 13 نه پس ریکارډ چک کا دا د 100 ځل په سینیټر اوچته شوه 100 ځل د یو کا. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور صاحب پرون یو بیان ورکړ که وفاق د کالاباغ ډیم جوړوي نو صوبایي حکومت په دغې حمایت کوي. کالاباغ ډیم یو متنازعه ډیم دی او هغه یوازې سند نه بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم قومي وطن پارټي او عوامي نیشنل پارټي د دې په شدید الفاظو سره مخالفت کوي. ما سره دا وخت د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر مې افتخار حسین صاحب موجود دی. د دوی نه به اورو چې عوامي نیشنل پارټي د کالاباغ ډیم مخالفت ولې کوي او که فرض کا صوبایي حکومت د دې ډیم حمایت کوي او وفاقي حکومت ډیم جوړوي نو بیا به دوی سره د کالاباغ ډیم د روکتام لپاره څه حکمت عملي وي. میا صاحب د ټولو نه اول ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کومه. دا راته ووایي چې چونکې کلایمټ چینج دی، برس یو نوې فینامینن مخې ته راغله، د هغې نه علاوه سیلابونه تاسو وکتل په بونیر کې پنجاب اوس هم د تباهۍ سره مخ دی. عوامي نیشنل پارټي د کالاباغ ډیم مخالفت ولې کوي؟ دا د کالاباغ ډیم خو پته نشته چې دا دوی ته ولې رایاد شي. دا خو په ټول ناول چې کوم دی په پنجاب کې چې کوم په سیاست نه پوهېږي، کوم شعور نه لري، کوم عقل نه لري او د اخبار بیان نه لي او څوک ته توجه نه کوي نو هغوی داسې متنازع مسلې چیړي چې خلک یې یاد کړي. په سیلاب رالو هغوی وایي چې یاره د کالاباغ ډیم جوړ نو د پنجاب سیلاب به نو راغلی. نو چې د دې نه 10 ورځې مخکې په خیبر پښتونخوا کې سیلاب و نو دی ولې نه وي چې ښه د کالاباغ ډیم جوړ نه دی ګینس پښتونخوا خو به ډوبه وه. دا خلک هغه خلک دی چې دوی په دې شي زړو څه کار نشته چې د دې مطلب څه دی، مقصد څه دی. دا سیلاب چې په پنجاب کې راغلی دا یو ګوټ اوبه هم چې کوم دی د کالاباغ نه تېرېږي. یو د عقل خاوندۍ له جواب ورنکړو. ای وایي چې پوهانو ویلي دي، ماهرینو ویلي دي. هغه ماهرین به څه کوي چې د عقل نه خالي وي او د هغې په وجه باندې چې کوم دی بیا زموږ وزیر اعلی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی هغه د خپل نوم پیدا کولو دپاره چونکې هغه د ناکامترین وزیر اعلی دی، خپله پارټي نه مني. ته چې په خپله وی کالاباغ نو ټولې پارټۍ وي چې دا د خپل بیان دی، دا د پارټۍ بیان نه دی، دا خو د دې حیثیت دی. یو وزیر اعلی به د یو صوبې وزیر مطلب چې د پارټۍ نماینده به او د پارټۍ ذمهوارو خلکو وي چې دا د ذاتي بیان کېدی شي دا د پارټۍ بیان نه دی. په کار خو چې د استعفا ورکړي چې د پارټي د سره ولاړه نه ده نو دی په څه باندې وزیر اعلی دی؟ تش د اسټبلیشمنټ وزیر اعلی دی، دی د خوښې وزیر اعلی دی. او په دې وجه باندې چونکې هغه خو د عمران سودا کړې ده چې اسټبلیشمنټ رانه خوشحاله نو هغه کوم خرڅول خو هغه ته څه مسله نه ده.
لکه دا خلک خو عادت دي په قوم خرڅېدو باندې، ځکه چې خو د خپل کورسۍ غم وړی دی. مونږ چې کومه خبره کوو په دلیل کوو، مونږ مطلب ټوس بنیادونو باندې کوو. یو خو د ټولو ناول چې د خیبر پښتونخوا یې سملی، ورپسې چې کوم دی د سند یې سملی، ورپسې د بلوچستان یې سملی. دی قراردادونه پاس کړي دي او دا خبره ختمه شوې ده چې بس د کالاباغ ډیم متنازعه مسله ده، دا به نه چیړو. او که څوک هم پاکستان کې ډیم جوړول غواړي، ډېر ډیمونه دي، بادشاه دي جوړ کړي، کټزره دي جوړ کړي. او مطلب دا نن سبا چې کوم دی نو مومن ډیم دا دی جوړېږي، کار پرې روان دی. دا توربېلې ډیم جوړېدو نو موږ څه ویلي دي، یا ورسک ډیم جوړ دا هم زموږ په خاوره جوړ دی. البته چې دا کم جوړ دي نو د دې کومه رایلټي را کړې ده، د دې بجلی کم اختیار را کړی دی چې خلک پکې نیغ هسې چغې وایي چې ګینه زما دې په اخبار کې نوم راشي، زما دې په ټي وي نوم راشي. دا د قوم سودا ده. او د کالاباغ ډیم چې کوم دی نو د دې پښتونخوا دپاره، د دې وطن دپاره دا طبعي ده. مونږ په هېڅ قیمت دا نه منو. او بیا د ډېره غټه خبره ده چې خیبر پښتونخوا خو ټیک ته دی کالاباغ جوړي، دا به ورسره ډوب شي. خو سند چې هغې کې خوږې اوبه دي، هغه ډېر لکه د نپي تولي دي چې د دې ځای نه پرې اوبه ورځي نو د سند خوږې اوبه وي. او چې کله دا اوبه پرې ته سټاپ کړي نو د سمندر اوبه به راشي نو د خوږې اوبه به هم ترخې شي. نو چې خوږې اوبه ترخې شي نو دغلته به انسان څه ځناور به هم نه اوسي. زمونږ خو لا بیا هم مطلب چې انسانان به مړه شي، خو چندخان خو به پکې، کبان خو به وي، هلته خو به کب او چندخ هم پکې نه اوسي. او دغه رنګ چې کوم دی نو په بلوچستان کې د کاریز اوبه، هغه چې دې ځای نه اوبه وي نو هغه اوبه هغلته ځي، پرشر چې ورپسې. نو چې دا پرشر ختم شي نو د بلوچستان اوبه به مطلب چې اوبه خور نه کوي. نو 3 صوبې تباه کوو او مطلب چې د یو پنجاب غم کوي. او پنجاب چې کوم دی هغه په غازي بروته باندې هغه اوبه اړولې دي چې دا د ماهرین د اوده دي، دی صرف نوم پیدا کوي. او دا چا ویلي دي؟ دا خو هغه چې کوم وزیر اعلی د هغه زوی چې کوم دی چې په ګڼکپی کې بار ته تللی دی په غلا کې، او هغه د ملک نه بار دی. او هغه مطلب چې دا خبره کړې ده هلته پنجاب نه سره، پنجاب کې ورسره چا ملګرتیا نه ده کړې. خو چونکې نن سبا خبر شته دی نه، د ټول نه بنیادي خبره دا ده چې داسې مسله خلک هله چیړي چې په ملک کې غټې مسلې دي دی حل کولی نه شي. زما مینز منرلز ته دی غله دي، 18 امینډمنټ ته دی غله دي، 73 آیین ته دی غله دي، دلته پروینشل اټانمي ته دی غله دي، زما چې کوم دی NFC واټ ته دی غله دي، دلته چې زما کوم سیټل بیلټ دی چې هغه ټریبل بیلټ و هغې سره یې وعدې کړي یا نشي پوره کولی، دهشتګردۍ ختمولو کې ناکام دي، لا اینډ اډر سچویشن کې ناکام دي. دی وایي چې دا خبره موږ د خلکو څنګه د دې طرفه واړو چې دی د خیال نه دا خبره وځي. لہذا کالاباغ ډیم چې کوم دی د دې ملک د تباهۍ مسله ده. او دا مړه اسپه ده، مړه او مړه اسپه کې مطلب چې څوک سا اچولی نه شي. او زمونږ دا داسې نه ده، باچا خان ډېر بردباره سړی، ډېر سوړ سړی، ډېر په سوچ سمج. زه باچا خان سره کالاباغ ته باچا خان چې تلو زه سره بوتلی، ما د هغې ګاډي ډرایوینګ کو. او باچا خان بذات خود د کالاباغ ډیم کتلی دی او هلته تللی دی. او هلته بیا دا خبره کړې ده خدای خدمتګارو ته چې زه تاسو ته ډیوټي حواله کوم چې که دا کالاباغ ډیم دی جوړی نو چې زه ژوندی یم دا را نشي جوړولی. ما به خښ کې نو جوړی وی، او چې زه ژوندی یم دا نشي جوړولی. د باچا خان خدای پاک مطلب دی چې هغه ژوند لکه یو قسم ته دنیا نه لاړو، د هغه په ژوند جوړ نه شو. ولی خان وی که خامخا یې جوړوئ او نه منې کېږئ، تاسو خامخا شوق پوره کوئ، تاسو زما این نه منئ، تاسو زما اسمبلی نه منئ، تاسو زما قراردادونه نه منئ، تاسو د قوم مطلب دی چې خپلې فیصلې نه منئ، نو مونږ هم ستاسو فیصله نه منو. چې که ته کالاباغ جوړی او ما ډوبې، زه به ما غلار خپلوم چې په دې کالاباغ تاسو ډوب کړم. اوس په دې باندې تاسو پوهېږئ چې دا ښه کومه خبره ده. دغه خبره اسفندیار خان چې کوم دی کړې ده، دا خبره ایمل خان کوي، دا خبره د عوامي نشر پارټۍ ټول خلک کوي، ځکه چې مونږ په دې خبره کنوینس یو او مونږ د ډیمونو خلاف نه یو، د کالاباغ ډیم خلاف یو، ځکه چې کالاباغ ډیم د تبعه منصوبه ده او مونږ په هېڅ قیمت د تبعه منصوبه د مطلب جوړېدو ته نه پرېږدو. که څوک هر څومره زور لري نو د مشرف نه په پاکستان کې زورور سړی نو مشرف چې کوم دی نو دا د ارماني لاړو، دغه رنګ ضیاءالحق ارماني لاړو، داسې چې کوم دی ایوب خان ارماني تللی دی. دی دې هم پکې مطلب خپل شوق وکړي، دی به که خیر ارماني ځي د کالاباغ ډیم د
دا چې دا نن تاسو کوم وزیر اعلی یادوئ دا خو د اسټبلیشمنټ ګوره دی خو د عمران سره په هغه کیس کې ملوث و چې عمران خلکو الیکشن ته پرېنښود دی چا پرېښود دی ولې پرېښود او بیا دی وزیر اعلی ولې شو او نن د ده خپله پارټي د ده خلاف ده بیا هم دی وزیر اعلی دی دا ځکه چې دی پپټ دی او موږ په هېڅ قیمت چې کوم دی د چې کومه ژبه استعمال کړې ده ما زه کوشش کوم چې زه مطلب دی د مطلب په یو خاص طریقه باندې دا خبره وکړم چې دا مطلب لکه دا وزیر اعلی دا په خپل ځاني د خپلې پارټۍ سودا کړې ده د خپل مطلب چې د باني سودا کړې ده دی په خپله چې کوم دی نو سوداګر دی دا په خپله مطلب لکه د هغه اداب د هغه اخلاق داسې خبرې بس یو وزیر اعلی به خبرو دا اندازي دا کم چې دی کوي لہذا دا غیر سنجیده سړی دی دا ناکامترین سړی دی دا صرف شوشهباز دی وی بیا نه چې په سر به کفن تړم او بیا به چې کوم دی نو مرکز ته ځم نو چې لاړو نو کفن سره به واپس رالو څه چل دی هغې سره به یې سودا وکړه نو ته که دومره غټ تندې نیولی دی ته چې وې کفن سره ځم نو کفن مطلب چې زه به یا مړ راځم یا به عمران راولم نو چې عادي رانوستو نو که تا کې سوتر پښتو وې نو ځان به دې مړ کړی نو ته خو هر ځل ډرامه بازي د ډرامه باز سړي دا غیر سنجیده سړی د خبرو ته مطلب اورېدلو ته غوږ میږ دی مې صاحب یو سوال بل دا کوم تاسو بار بار ذکر کوئ چې علي امین ګنډاپور د اسټیبلیشمنټ سړی دی یا پپټ دی نو د دې خو بیا مطلب دا دی چې لکه دا ډیم اسټیبلیشمنټ جوړوي فرض کا که اسټیبلیشمنټ نم جوړوي پولیټیکل اسټیبلیشمنٹ یا سیاسي حکومت جوړوي نو بیا به د عوامي نیشنل پارټۍ سره څه لایحه عمل وي چې هغوی د دې روکتام وکړي زه خو ما خو تا ویې که نه چې زه ایوب خان یادوم دا اسټیبلیشمنټ نه دی یحیی خان اسټیبلیشمنټ نو دا ورپسې چې کوم دی مشرف اسټیبلیشمنټ نو دا ضیاء الحق اسټیبلیشمنټ نو دا خو د پاکستان کې خو د اسټیبلیشمنټ لوبه ده الیکشن ریزلټ هم دی وباسي د خپلې خوښې خلکو باندې ګټل هم کوي موږ سره څه فارموله ده موږ آیین خلک یو د قانون خلک یو چې دی ما سره آیین او قانون نه مني نو بیا خو زه مجبور یم چې د قام د بقا دپاره د دې ملک د بقا دپاره د خپل قوم د بقا دپاره زه د ده په ژبه کې د سره خبرې وکړم او د خدای په فضل سره بره د خدای طاقت دی او لاندې چې کوم دی د عوامو طاقت دی بیا دې ته ډیکټیټران ډېر غټ غټ ډیکټیټران راغلي یو څو پکې دیم صحیح داسې ډېر اسټیبلیشمنټونه چې زما د سر او د قوم خبره راشي بیا پکې د چا چلیږي نه بیا چې قوم کله خپل ځان تپوس کوي ډېر غټ غټ خلک پکې سر خوري مې صاحب ستاسو اشاره احتجاج طرف ته ده د عوامو نه خو دلته کې صرف دوه پارټیانې دي په کې پي کې چې هغوی د دې مخالفت کوي قومي وطن پارټي ده هغه هم چونکې محدوده شوې ده اوس ډېر حده پورې عوامي نیشنل پارټي ده نور جمعیت علما اسلام په دې باندې خاموش دی تاسو د پاکستان تحریک انصاف خبره وکړو هغوی هم دا ډیم سپورټ کوي بیا به څنګه ګڼئ چې تاسو سره خوا هومره عوامي طاقت نشته داسې ده زه تا ته دا خبره کوم چې د ما مخکې مونږ سره ستا په نظر کې نو جوړې کړو بیا هم نو جوړې کړو نو زه په اسمبلی کې په هغه وخت کې هم د هغې نه مخکې اسمبلی کې نو ورپسې د ولی خان په وخت کې پارټي ډیره مضبوطه وه بیا تاسو راسپندیار خان خبره وکړه هغه وخت کې خو ستاسو حکومت د 18 نه د 8 نه د 13 پورې خو دا هغې نه پس هم سلسله روانه ده بیا حکومت نشته د 2000 مطلب چې دغه نه 13 نه پس حکومت نشته خو دا خو د اسټیبلیش نه بعد فرست ټایم د کالاباغ ډیم خبره وشوه نه داسې فرست نه دی دا ستا یاداشت کا 13 نه پس ریکارډ چک کړه دا د 100 ځل په سینټر اوچته شوه 100 ځل د یو کا دا خو د خدای فضل دی مونږ دا خبره کوو د زما قوت که تا ته په اسمبلی کې نه ښکارېدی دا مطلب نه چې عوامي نیشنل پارټۍ قوت نشته دا د اسټبلیشمنټ په خوښه به قوتونه دا مصنوعي قوتونه د خپلې خوښې خلک راول او د خپلې دا غټې غټې پارټۍ حکومتونه بدلی را بدلی ته څه د دې په حکومت دا حکومت دی زما د قوم زه د قوم خبره کوم ما تا ته چې کوم دی نو زه د قوم خبره کوم او زه داسې خبره کوم چې 2 کسان هم چې د سره تیر شي چې دا کومه لوبه دی کوي د 2 کسانو نه هم نشي جوړولی دا خو ته داسې خبره کوي ځکه چې قومي جنګ راشي او دی زما د قوم نه مني او دی زما اسمبلی نه مني دی زما مطلب جایزه خبره نه مني او زه ورته ویم چې که ته بادشاه جوړی نو جوړ که کټ زره جوړی نو جوړ که هغې نه باوجود هم که دی وایي زه ضد کوم
نو ټیک ته دی به مور وړی مونږ هم مور وړی د ده ضد دی د خپل ضد وګوري او زموږ پښتو دی دی وګوري. مې صاحب یو خبره کومه چونکې یو ګراوند ریالټي ده چې دوی څه غواړي نو هغه کېږي. د باجوړ اپریشن زمونږ مخې ته دی، تاسو هم د هغې ډېر زیات مخالفت وکړو. ایون پاکستان تحریک انصاف هم ظاهري مخالفت کوي چې په شیشه ارڅه دي، بیا هم هغه اپریشن هغه دی وشو یا روان دی کېږي. نو دوی چې څه غواړي هغه کېږي. داسې نه ده، دی ډېر څه غواړي هغه نه کېږي. دی چې کوم دی په دې ځي کې د پارلیمنټ نه غواړي، ټول خپل اختیار غواړي. نن هم د مطلب په ماره کې مطلب چې د لکه د هډوکي نښتی دی، دی دا کمزورې پارلیمنټ هم نه برداشت کوي، دی دا کمزورې عدالت هم نه برداشت کوي، دی دا پارټۍ دا وړې وړې پارټۍ دا هم نه برداشت کوي. دی وایي زه مطلق العنان یم، د ده په لاره کې ډېر رکاوټ. نن هم مونږ پورې نښتی دی چې د این اف سی واټ مطلب ختموم. ولې ختموي؟ ځکه ختموي چې په 18 ترمیم کې پاس شوی دی که نه. نو دی دا ځکه ختموي چې دی وایي چې دا پیسې ماته دغه مطلب چې پاتې شي. دا خبره نه چې دی په هر څه کې کامیاب دی. زورور دی او زورور داسې دی چې د سره ټوپک دی او موږ سره سیاست دی. دی د ټوپک خبره کوي او دی ټوپک له موږ ساتلی دی، ځکه چې قوم نه دی تنخوا چالي د ټوپک علي. که د سره ټوپک نه وي دله خو به چا تنخوا نه ورکوله. نن چې دی د ده کار دی د آیین مطابق چې دی به د قوم حفاظت کوي، دی به په باډر باندې ولاړي. اوس که هغه ټوپک چې کوم دی په ځای د دې چې دی مطلب د قوم حفاظت دپاره استعمال کړي، قوم ته مخامخ شي، دا به د دې قوم بدقسمتۍ وي. صحیح، دا په بنګال کې هم داسې شوي. نو بنګال ریزلټ زموږ وړاندې نو بنګال ریزلټ هم تاسو لیدلی دی چې مطلب دې اسټبلیشمنټ بنګالیان له خپل حق نه ورکو. نو تاسو وکتل چې دی مضبوط و که بنګالیان مضبوط و. نو چې کله قومونو ته خبره مقابلې ته یو مونږ خو دا کل خبره کوو، مونږ د پاکستان خبره کوو، مونږ د امن خبره کوو، مونږ د سوکالۍ خبره کوو، مونږ وایو چې دا د تبع منصوبه ده، مونږ انجینرانو نه پیری اخیستې ده، مونږ په دې ځان کنوینس کړی دی. کالاباغ ډیم په هیڅ قیمت باندې فیزیبل نه دی او د کالاباغ ډیم هغه اوبه چې کوم دی د ما نه په غازي بروته باندې اخیستې دي. دا خبره به ورسره بیا کوو چې تا ما نه اخیستې دي او د منصوبې چې کومه منصوبه منظوره وه تا د هغې خلاف ورزي کړې ده، د خپلې خوښې منصوبه دې جوړه کړې ده او د خیبر پښتونخوا اوبه دې زما سیند ته وچ کړی دی. نن هم چې که د توربېلې د ډیم نه دی خوا خو سیند وچ دی. نو چې کالاباغ جوړ نه دی، دا سیند اوبه دا چېرته لاړې؟ پنجاب ته لاړې. لحاظه دا اوس چې کومې خبرې دوی کوي دا زما خپل خیال د تاوه کوي او دوی وایي چې دا خبره په دې وخت کې وکړو چې دا غټې مسلې د خلکو د نظر نه پناه شي. دا چې څنګه تا وي اپریشن، مونږ اپریشن زموږ وخت کې اپریشن شوی دی، داسې نه چې نه شي. زموږ وخت کې مذاکرات شوي، د دوی دا 22م اپریشن دی، اوس به 23م کوي. نو ریزلټ یې ولې نشته؟ نو زه ټیک یم که دی ټیک دی او مذاکرات د چې کوم دی کړي دي، د مذاکراتو ریزلټ نشته. نو زه ټیک یم که دی ټیک دی. او بیا چې دا د دلته دغه کې ته وایې چې مذاکرات د اپریشن یې وکړو، اپریشن خو د باجوړ خلک چې کوم دی به امر مجبوره د خپل علاقې نه راووته، هغلته هغوی مذاکرات شروع کړو. دوی د مذاکراتو په دې اړ کې د هغوی نه یو فایده واخیسته چې دا روغېږي نه راشه مطلب میدان ته ورشه او دوی په دې مطلب په یو طور طریقه باندې خو دې ته هم ټارګېټډ اپریشن وایي. د خو د ده فیصله و چې فل فلج اپریشن به کوم او په ټول مطلب لکه دغه سیټل بیلټ کې په دې ټولو کې به شروع کوم. مونږ ورته ویلي چې نیشنل اکشن پلان موجود شته، ډرامه بازي مه کوئ. د نیشنل اکشن پلان مطابق که تاسو ټارګېټډ اپریشن په دې کوئ چې چېرته دهشتګرد دی هغه مطلب تاسو کولی، نو مونږ خو شل ځل ویل چې دهشتګردي ختمه کوي. خو که ته دهشتګرد راځي بیا یو پسې دویم راځي، دویم پسې دریم راځي، بیا هغه شل شي، بیا سل شي او ته ورته انتظار کې او بیا وروسته یو څه ختمو، اوس ورسره مذاکرات کوم، اوس اپریشن کوم. مونږ ورته وایو چې پالیسۍ دې بدلې کړه. اپریشن او مذاکرات اوس د دې مسئلې حل نه دی. بنیادي طور خارجه پالیسي، اندروني پالیسي او معاشي پالیسي دا دې بدله کړي او د قوم په مفادو کې دې جوړه کړي، د بهرني ملکونو په مفادو کې نه جوړوي. د خدای په فضل سره بغیر اپریشن او بغیر مذاکرات دا دهشتګردي به ختمېږي که خدای کړي خیر. مې صاحب یو اخري سوال درنه کومه، چونکې ډېرو کتونکو ته د کالاباغ ډیم او د عوامي نیشنل پارټۍ د مخالفت نه ده پته. دا ووایي چې عوامي نیشنل پارټۍ مخالفت ولې کوي، دې سره به کمې علاقې ډوبېږي، کمو علاقو ته خطره ده، د کمو علاقو ځمکې به ورسره هغه اوبه به ورته راشي، فصلونه اګریکلچر به تباه شي. زه ټیکنیکل خبرې چې کینو د پوهېدو دپاره ډېره ګرانې خلکو ته.
دلته یو خوا ورسک ډیم دی دغه چې کوم دی توربیلې ډیم دا مومن ډیم شو چې دا ډیم شي نو دا زمونږ یو میدان دی نو کامن سنس خبره ده چې په څلور واړه طرف اوبه شي دا په کومه ځي او د نن د پنجاب دا ګیله ده چې په ما هندوستان اوبه را پرېښې ځکه سیلاب رالو نو که سبا دی ما ته وایي چې زه خو په پنجاب نه پرېږدم او بیا هم دا ډیم کې اوبه وي بیا به چېرته ځي بیا به څه کوو بیک فلو خو د دې شته لہذا په کالاباغ ډیم دا د انګریزانو د وختو منصوبه ده او بیا د په 1953 کې ایوب خان دغه کړې ده نو هغه وخت کې خو مطلب چې هغه وخت کې ورته چا وی چې مه جوړوه دوی ته ماهرینو وی چې دا ګورئ د تاوان منصوبه ده دا مه کوئ دا د ملک تباهیه منصوبه ده دا مه کوئ نو د هغې دا یې پرېښو او توربیله جوړه کړه نو ګورئ توربیله ډېره د فایدې ده خو کاش چې دا د پښتنو په اختیار کې وي چې پښتانو خو ته څه خوند اخیستی وي نو نن بجلي لکه د پنجاب کې لا نسبتا ارزانه ده او زموږ په طرف باندې ګرانه ده نو ډېر افسوس خبره ده خو د دې نه باوجود چې تاسو وایي د توربیلې د کالاباغ ډیم چې زما دا ټولې اوبه د دریای سند د دریای کابل ورسره چې کوم دی داسې ټول زموږ د سوات او دا ټول پنجکوټه دا ټول راجمع شي دا یو ځای دی چې د وتو دی ماهرین وایي چې د دې ډیم نه په سایډ د وتو طریقه کار هم نشته او دې نه اوبه نشي وتی نو چې دا اوبه ډب شي نو ته سوچ وکړه چې د شا نه اوبه راځي او د مخې نه ډبي نو کامن سنس خبره چې دلته کله دی دا جوړو نو په نوښار کې کرښې ووالي نو چې په نوښار کې کرښې ووالي نو هغې کې لس کسان په شریکه ډوبېدی شي نو هر سړی په دې پوه شو نو دا کرښې کوم ځای وي صوابۍ کې وي مردان کې وي نوښار کې وي پېښور کې وي خو دا زما ایریا ده نور غر دی او دی میدان دی نو چې میدان ډوب شو نو چې د غر میدان نی نو د غر خلک به څه کوي دا د او بیا دا مطلب چې دا خو ټیکنیکل زمونږ د صوبې خبره شوه او دې کې دی خو دې ووایي که نه ما ته تا وایي چې پی ټي آی غواړي د سند پی ټي آی وی غواړي هغوی پرون د دې تردید کړی دی چې زمونږ د پارټۍ دا سټانس نه دی چې کوم دغه پرون اسد کیسر چې کوم دی دا خبره کړې ده چې د وزیر اعلی چې کومه خبره کړې دا زموږ سټانس نه دی نو تاسو خبره پارټي ورسره ځکه نه مني چې هم پښتانه یې به سبا د علاقې ته وټله ځي که به نه ځي نو چې دا علاقه ډوبه شي دی به ورته چا نه غواړي لہذا دا د کامن سنس خبره ده دپاره خو اسانه ځکه چې دی بغیر وټه ګټي د باندې خو اسټبلیشمنټ ګټي دی خو کوم داسې یوازې ولاړې وي نو همداسې به پرې وګټي او که ده قتلونه کړي قتلونه او قاتلي او بیا هغه یې ساتي ځکه چې د مفاداتو نن په خیبر پښتونخوا کې چې کوم کرپشن دی دا تاریخي کرپشن په اربونو روپۍ مطلب دا کرپشن دی دته څوک څه نه وایي بس یو د دوی په حق کې د دوی د خوښې بیان ورکړه پاکستان لوټنو خیر دی مونږ وایو چې دا طریقه کار بدلون غواړي د بي آر ټي علاج د سره نشته دلته چې کوم دی سیلاب راشي د سیلاب تپوس نشي کولی د ډي سي دفتر ته لاړ شي هلته خبرې کې نه سیلاب ته تللی نه اوبو ته ورکو شوی نه چا تپوس کړی دی نه مطلب ته بونیر ته مطلب تللی ډي سي افس ته تللی نه چې کوم دی نو ته صوابۍ ته تللی د ډي سي افس ته تللی ته د خپلې علاقې تپوس نشي کولی یو ورځ دوی وایي چې اپریشن به نه کېږي په سبا بیا کېناسته او اپریشن به کېږي یو ورځ دوی وایي چې زه دهشتګرد ونیسمه نو دا اسټبلیشمنټ یې رانه خلاصوي خو چې غوږونه یې درنه راکږه نو بیا دې ورته وایي چې نه په سبا دې بیان بدل کړو دا خو بې دباره خلک دی دې خلکو ته غوږ مېږدئ که خدای کړي خیري انشاءالله تعالی نه رانه مخکې چا جوړ کړی دی او نه به یې رانه بیا څوک جوړوي او دهشتګردۍ د خاتمې دپاره مونږ قرباني ورکړې ده مخکې هم ورته ولاړ یو اوس هم ورته ولاړ یو د خدای په فضل میا صاحب ډېره زیاته مننه مونږ له وخت راکړو خوشحاله اوسئ تشکر خدای دې ښه لره